د اسلام آباد های کورټ 15 ججز یو بل خط لیکلی دی. په دې خط کې د څه لیکلي دي؟ دا خط صدر پاکستان ته لیکلی دی، سپریم کورټ له لیکلی دی، د سپریم کورټ چیف جسټس له دا خط لیکلی دی. حکومت اصل کې یو ځل بیا د خپل خوښې ججز په سپریم کورټ کې تعینات کوي. نو دې حواله سره دغه د اسلام آباد های کورټ 15 ججز خط لیکلی دی. حکومت غواړي چې سپریم کورټ کې اته ججز تعیناتي وکړي. دغه اته ججز به مختلف های کورټونه راځي، مختلف های کورټ کې چې کوم سینیئر ججز وي ای بروچته یو دغه تعیناتي بکای د سپریم کورټ کې به برتی کوي. اصل کې دا خط اسلام آباد های کورټ 15 ججز لیکلی دی چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس دا وخت جسټس عامر فاروق ته او دغه مکمل چانس ته چې به سپریم کورټ له شفت شي، دغه مکمل چانس ته چې به سپریم کورټ ته لاړ شي، نو دغه کرسی به خالی پاتې شي. نو دغه کرسی فلکولو د پاره د خط چې کوم د اسلام آباد 15 ججز های کورټ ته لیکلی دی. خو چیف جسټس کرسی چې کومه خالی پاتې شي، نو د پاکستان قانون مطابق درې چې کوم سینیئر ججز وي نو هغه له په دغه کې د درې سینیئر ججز نه به یو جج راوچت کړل کیږي او د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په هغه منتخب کیږي. خو سینیئر ججز چې کوم دي د اسلام آباد های کورټ چې کوم ډیزروینګ دي، چې کوم حق لري په دغه کرسی باندې کینی، چې کله جسټس عامر فاروق لاړ شي سپریم کورټ ته، نو دغه په کرسی باندې چې کوم چیف جسټس اف اسلام آباد های کورټ چې کوم وي نو هغه کې درې ججز داسې دي چې هغه ډیزروینګ دي. یو جسټس محسن اخترکیانی دی، یو میا ګل حسن اورنګزیب دی او دریم جسټس چې کوم دی هغه جهانګیری صاحب دی. نو خبر دا پیدا شوی دی چې حکومت غواړي چې دغه درې ججز اګنور کړي او د پځې یو د لاهور های کورټ نه یو جج راولي او هغه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړ کړي، چونکه حق د دې درو ججز دی. حکومت وایي نه چې د درو ججز کې مونږ یو جج نه شاملو، د درو ججز کې یو هم نه راوچتو، بلکې مونږ د لاهور های کورټ نه یو جج راولو او هغه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس مقرر کوي. نو په دې وجه باندې د اسلام آباد های کورټ چې کوم دغه 15 ججز دي د خط لیکلی دی. ګوره لاهور های کورټ نه به یو جج راولي او هغه به اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړوي. دا درې ججز ځکه نه جوړوي چې دوی داسې د بنګ فیصلې کړي دي یا دوی داسې فیصلې کړي دي چې دغه د عمران خان په فیور کې، چونکه دوی د قانون او د آئین مطابق فیصلې کړي دي ای کې عمران خان ته ریلیف ملو شوی دی. نو حکومت په دې وجه باندې دوی له دغه سیټ نه ورکوي د اسلام آباد د های کورټ د چیف جسټس دا کم سیټ چې کم دی هغه دغه درې ججز له نه ورکوي. نو په دې وجه باندې اسلام آباد های کورټ 15 ججز خط لیکلی دی او خط کې لیکلی دي چې دا ججز مطلب چې کومه تعیناتي کیږي نو د اسلام آباد د های کورټ نه دی وشي، د لاهور های کورټ نه دی نه راولي، د اسلام آباد د های کورټ نه، د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس دا منتخب کېدل وشي. د بل د لاهور د های کورټ نه دی ولا جج نه راولي. او کچری داسې کیږي نو دا د قانون خلاف دي، نو بیا موږ ته تاسو پوره کلیریفیکیشن راکوي، ټوس وجوهات به موږ ته ښایي، نو حاله به تاسو د لاهور های کورټ نه جج راولي. په دغه خط کې ولا صفه الفاظو کې لیکلي دي چې تاسو به د اسلام آباد های کورټ نه جج اخلئ، د لاهور های کورټ نه بوله جج نه راولي. کچری تاسو د اسلام آباد های کورټ نه جج نه اخلئ او د لاهور های کورټ نه راولئ، نو بیا موږ له ټوس وجوهات ښایي. نو هغې نه پس که چېرې تاسو موږ له ټوس وجوهات نه ښایي، نو بیا موږ سراپا احتجاج هم کیږو، موږ به احتجاج هم کوو د حکومت خلاف هم او د قانون او د آئین خلاف هم.